موږ به بې قسمته قوم یو چې موږ لیډر نه لرو، موږ مشران ګرده خرڅوي. اول زه خپل ځان درته ښیم چې مطلب توپک زړېږي، دا ښه کار نه دی، دا ښه د خیر خبره. اس وخت ګران کتونکو زه ستاسو کوربه خان سره یو ځل بیا حاضر یم د سپوت نیوز سره. دا وخت موږ سره د مظلوم اولسی تحریک مرکزی چئیرمین حاجی صادق ادوزئی موجود دی. حاجی صادق ادوزئی سره د موجوده حالات خاص کر د مهنګایي او د بیروزګاري او کوم نور پیش چې موږ سره دي دا ټیم مسایل د په اړه باندې بل سره تبادله خیال کول د سره د پښتني کو سده په دې حواله سوي حاجی صاحب په پروګرام کې داخله ترته یي کور ودان الله دې خیر درکې زهر صاحب. اچھا صادق صاحب دا وخت دی په ملک او خاص کر موږ په صوبه کې یو صورتحال دی، بچیان اغوا کیږي، بیا له بچیانو سره زیاتې هم کیږي، له بچیانو سره زه هغه وړم په دې حواله ته څه وایي؟ زه اولین خو زه د دې مذمت کوم، بالکل ښه سوال جوړ کړي، په دې باندې موږ تر اوسه پورې خوله نه ده پورته کړې. نو د دې دپاره موږ د مصور خان د کور سره د خاندان سره په دې غم کې هم شریک یو، او کوم موجوده حالات چې را روان دي موږ د بلوچستان چې کوم د شګردي د کوم ناصر را روان دي، نو دا چې انتفاق غواړي، نو دا که په انتفاق نه وکړي دا موږ سره به نن خو یو مصور خان وړی دي، سبا به زما زوی مړي، بل سبا به دا بل زوی مړي. دا واحد دا غواړي چې دا قومونه که پښتون دي که بلوچ دي موږ پر دې باندې سره کښېنو، یو دا چې سوچ سمج سره یو دا چې لاره پیدا کړو چې زموږ د کام ګټه پکې راځي. او که دا رقم یې که نن مصور خان وړی دي سبا دا بل وړی دي، بیا په دې باندې موږ سره کښېنو. د دې حل دا نه دی، د دې واحد دا یوه خبره ده چې په دا باندې به انتفاق قومونه سره کوي، که نه سره وکړي دا به دا رقم در په در لکه دا و چې در په در. اچھا صادق صاحب یو بله مسله زموږ په دې هغه کې صوبې کې مهنګایي دی، بېروزګاري دی، ګیس نشته، بجلي نشته، دا ښکارېږي چې موږ 100 سال پر شا ولاړو. په دې حواله ته څه وایي؟ ورور دا خو دا چې زموږ کوم معتبرین چې نن په اسمبلیانو کې ناست دي، دغه اسمبلي خلک خوله نشي پورته کولی، ولې هغه په کوم حساب کتاب چې راغلي دي تا ته معلوم دي، د عوامو نمایندګان نه دي. هر سړی چې یو چا له ورچي هغه وروره ته خو ماله مه راځه، زه خو په خپل محنت راغلی یم، ستا په محنت نه یم راغلی. نو که چیرې دی د عوام په محنت راشي، هغه د عوامو محنت ضایع کېدلی هم نشي، ولې عوام د ده کور ته درېدلی هم شي، د ده کور ته په بد هم ویلی شي. نو دا خلکو ته موجوده حالات چې کوم دا زموږ خلک پر سر د اقتدار ناست دي، دا بالکل ناهیله دي، د ملک په ګټه کې نه دي، د خپل کور په ګټه کې دي، د ملک په ګټه کې نه دي. نو دا په کار دا ده چې موږ د دې قوم عوامي طاقت چې دی دا په خپل وځان ته یو شوق دی، یو خوند دی چې په دې باندې د عوامي طاقت چې یو سړی راشي زه هغه کامیابي بولم. او دا ګیس چې نن موږ نن په دا کوم حالات کې چې اوس موږ ګورو چې هر کلي ته چې ورچې ګیس نشته، بجلي نشته، بیا په دا شنه یخ کې به موږ به څه کوو؟ تعلیم مو نشته، تعلیم په وجه باندې محرومه پاتې یو، د روزګار په وله چې راواخې روزګار مو بند دی، روزګار مې شته نه، روزګار موږ ته څوک راکوي نه، چې که راکوي هم هغه په داسې الفاظ کې راکوي چې هغه هم به ټکس ورکوي هم به روزګار نه لري. نو بیا ته ما سته ټکس ته چې غواړې روزګار ماته مخکې په پرنس کانفرنس کې ما درته وویل چې موږ به بې قسمته قوم یو چې موږ لیډر نه لرو، موږ مشران ګرده خرڅوي دي، د خرڅلاو په لاره باندې روان دي. خدای پاک چې ودوی ته دا هدایت تر موږه پورې ورکړي چې د دې قوم د دا او سنا د سړي په پسې کېږي. نو موجوده حالات خو دا درتي سامې دي، نو به موږ د لیډر څخه بیا څه شکایت وکړو؟ نو شکایت خو موږ د خپل عوامو څخه کوو. اچھا حاجي صاحب ستا د سیاست څخه علاوه په قبایلت باندې ستا یو حیثیت دی، یو تار وخت په قبایلي جرګو کې یې یو خدای دې زموږ د جرګو اهمیت ختم شو، دوم دا دی چې قبایلي جګړې هم زیاده دي. په دې حواله څه کول پکار دي؟ په دې لیول باندې ورور بالکل د قبایلت خو دا شو چې وخت کې به موږ پلار به موږ ته ویل ولزه دا وخت به راشي چې په یو کور کې به 10 مشران شي، موږ د دې کوم د قبیلې به یو مشر و، هغه به موږ ډېر په احترام باندې د عزت کاوي، د قدر به موږ کاوي. نو هغه به که دا کومې مسلې چې به راغلې د مسلو دپاره به د صرف د خپلو خلکو د قوم ته ټیم ورکاوي. نن د ټیم خلک نشته چې ټیم ورکړي یو چا ته، فیصلې به څنګه نه کېږي؟
فیصلې ګوره اول خو زه اکثره هر ځای په فیصلو کې دا وایم چې یو چا خوش کوري زه هغه ته چې د مشر قدر په دې وکړي چې نن دومره مشر پیدا شي چې د یو چا په مابینځ کې ولاړ شي نو چې یو چا په مابینځ کې ولاړ شو هغه دا ستا خیر خوام دی دا ستا لپاره ډېر د خیر لاره سوځي نو روغې جلګې کومې مسلې چې کومې پیښې دي زموږ وطن ته دا د یو کور ګټه پکښې کې هغه دا غواړي چې دا مصیبتونه دي پر دې خوله نه سر پورې کېږي چې پارنایي کې کولې ګاډۍ وصل شوې په دوکۍ کې وصل شوې په فلاني کې وصل شوې تا کتلي دا قومونه ولې نه سره یو کېږي هغه چې ټیک دی نن پر ناصر یې سبا دي پر نوړي یا بل سبا دي پر بلې بس زه په دې خوشحاله یم نو دا حل نه دی نو کم چې د شګردي یا د جنگ مخ چې نشي توپک سلداري ختم کوي بیا به کامیاب کېږي اول زه خپل ځان درته ښیم چې مطلب توپک زړیږي دا ښه کار نه دی دا ښه د خیر خبره نه ده نو دا چې کوم انسانان ته چې موږ فکر کوو چې الله دې زموږ معاشرې ته قلم په لاس کې راکړي توپک چې په لاس کې نه راکړي اچھا د قلم په لاس کې اخیستل او بندوق ختمېدلو لپاره څه کول پکار دي انتفاق قومونه ما یو سړي نوم نه درته اخم زموږ یو عاجز و هغه راته وویله چې ما ورته وویل چې یاره ته دا سختي پر چی شپانې کوې دا دومره جبر یا دا دومره ظلم کوي چې زموږ پښتانه د زور خلک یو که دا زور نه کوي استعمال د ده د لاسه زه توپک نه سم لرې کولی نو که دغه د وزیر اعلی پر شي یا د آی جي پر شي باندې تماکچې نه وه چې زه به څنګه دا بلوچستان کې که یو ټک وسو ما پر هغه دی پانسي نو دا خو غواړي خپل حکمت په متدل جنګ د خپل د کور مفاد څخه بدله تیریږي ان شاء الله دا په ټیم کې قلم دی په لاس کې وي ډیره مهرباني ګران کتونکو تاسو موږ د حاجي صادق صاحب خبرې واورېدلې په کار دی چې موږ قلم ته زور ورکو او قلم راواخو ولې اصله چې دی هغه د مسلې حل نه دی زه اجازت غواړم د خدای په امان